बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नख़ मंसर आज़म इरफान ख़ान और ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان نن پریس کانفرنس کړی دی او هغه الزام لګولی دی چې د خیبر پښتونخوا په عجایبګرو کې جعلي نوادرات ایښودل شوي دي. د ګنداره تهذیب هغه پخوانۍ مجسمې چې هغه د خیبر پښتونخوا په دغه مختلفو عجایبګرو کې پرتې وي، الزام دغه لګولی شوی دی چې هغه کې تبدیلی کړې شوې ده او د هغې نه اصلي مجسمې هغه نوادرات پټ کړې شوي دي او د هغې په ځای باندې جعلي نوادرات ایښودل شوي دي. دا الزام هم ولګېدو چې دا وخت کې کوم ډایرکټر آرکیالوجي عبدالصمد صاحب دی، هغه د نیب تحقیقاتو په ضد کې دی او هغه د دغه نتیجې په وجه د هغه گرفتاری هم په عمل کې راغلی وه. نیب کې د هغه خلاف تحقیقات روان دي او دغه تحقیقاتو باوجود هغه د ډایرکټر آرکیالوجي خیبر پښتونخوا په عہده باندې ناست دی. د هغه څه داسې سیاسي خلک دي چې هغه بچ کولو کوشش کوي. الزامات لګېدلي دي چې په دغه سکینډلو کې د کروڑونو نه د اربونو روپو کرپشن شوی دی. په دغه اړه باندې به مونږ کوشش کوو چې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر بلور بیبي نه د هغې رای واخلو چې ولې هغوی یونیسکو ته یو خط لیکلی دی او تحقیقاتو مطالبه یې کړې ده. ویلي دي چې یونیسکو د خپل ټیم خیبر پښتونخوا ته راولېږي او ودې ګوري چې دغه د خیبر پښتونخوا په عجایبګرو کې کم کم نوادرات پټ کړی شوي دي، کم ځای کې جعلي نوادرات ایښودلی شوي دي د هغې د تحقیقاتو کې. پروګرام دویم موضوع کې به موږ ذکر کوو چې د خیبر ټیچنګ هسپتال کې د بورډ اف گورنر د قانون خلاف ورزي کړې ده او هلته برتیانې په عمل کې راوستي دي. دغه برتیانې څوک دي، په کومه عہده باندې کوم کس ناست دی چې بیا د انټي کرپشن د صوبایي محتسب او د هیلث ډپارټمنټ 3 انکوایریز مخې ته راځي او هغه چیف سیکرټري ته مخې ته کېښودل کېږي چې کوم دغه اپوینټمنټ شوي دي هغه غیر قانوني طریقې سره شوي دي. صوبایي خزانې ته د 4.5 لکو نه زیات نقصان رسېدلی دی د دغه بورډ اف گورنر د یو فیصلې د وجې نه. تاسو دغه فیصله چې کوم هغې کړې ده هغه واپس کوي، د دغه کس نه دغه پیسې ریکور کوي. دغه کس چې په کوم عہده باندې اخیستلی شوی دی بورډ اف گورنر چیرمین، هغه څوک دی په دغه اړه به هم تاسو خبرو او آیا چیف سیکرټري او وزیر اعلی صاحب ولې دومره بې اختیاره دی چې هغه د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډایرکټر نرسنګ اخوا کولو په انکوایري باندې عمل درآمد نه کوي، په چا چې دا خبره ثابته شوې ده چې هلته د قانون خلاف ورزي شوې ده. د پروګرام درېیمه موضوع کې موږ ذکر کوو چې د خیبر پښتونخوا خودمختاره هسپتالونو دا فیصله کړې ده چې د هغې او پی ډي به مرحلهوار طور باندې کولاوي. اولنی مرحله کې به د پېښور خلکو دپاره او پی ډیز کولاویږي او بیا د صوبې نورو ضلعو دپاره به د خلکو مریضانو دپاره به دغه او پی ډیز کولاویږي. څه طریقې کار هغوی جوړوي، نوی کوم نظام راولي، هغه څه دی، په دغه باندې به هم تاسو خبرو. او پروګرام اخري موضوع کې به موږ ذکر کوو چې حکومت د 10 اګست نه تعلیمي او تجارتي سرګرمیانو بحالولو اعلان کړی دی. په 10 اګست نه به ټول ریسټورنټس، هوټلې او دغه سرګرمیانې بحال شي او 15 سپتمبر نه به تعلیمي سرګرمیانې هم بحال شي. د هغې لپاره هم ایس او پیز به جاری کیږي. خو وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په 9 سپتمبر باندې به یو ځل بیا موږ خپله غونډه رابللو او په هغې کې به فیصله کیږي چې حالات د دې خبرې جوګه دي چې موږ په 15 سپتمبر سکولونه کولاو کو که نه. دغه حتمي فیصله به په 9 سپتمبر باندې کیږي. فهیم صاحب، د خیبر پښتونخوا دغه کم عجایبګر چې دي او سلور دي، د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ترجمان سمر بلور بیبي لیټر لیکلی دی یونیسکو ته، وایي چې د هغې ټیم دې راشي او دغه تحقیقات ته وکړي چې دلته جعلي نوادرات ایښودلی شوي دي. هغې کې د یو سلورو ذکر شوی دی او زه غواړم چې هغه تاسو ته ووایم چې کوم هغه یادوي چې کوم میوزیمز دي. هغې کې یو د پېښور میوزیم دی، یو د مردان دی، یو د سوات دی او یو د دیر دی. چې په دې کې کوم د ګنداره تهذیب پخوانۍ مجسمې پرتې وي چې د هغې مالیت، د هغې قیمت هم په کروڑو روپو کې دی، چې دا پټ کړی شوي دي. تاسو ته به یاد وي چې نیب خلاف یو کیس هم شروع کړی او بیا ډایرکټر آرکیالوجي په هغه کیس کې لاړو، هم ډېره موده هغه کیس وچلېدو، خو نیب ته هم زما په خیال چې څه په لاس باندې ور نه رالل. په ضمانت باندې ډایرکټر صاحب بیا رها شو. دا وخت هم هغه ناست دی، بار بار دغه متعلق دغه الزامونه لګي، خو اوسه پورې آیا نیب هم تاسو په لاس باندې ور نه رالل، هغوی هم څه ثابت نه کړل، صرف الزامونه موږ لګو، صرف کریکټر اسیسینیشن کوو که نه واقعي څه هغې کې بدلون شوی دی؟ عرفان صاحب، د نیب خو شروع نه همدغه طریقې کار دی چې صرف د بل کس بېعزتي کوي، هغه ګرفتاره کي، اتکړیانو کې د هغه تصویر ریلیز کوي. یو کس تعلیم یافته زموږ مخامخ یو پروفیسر په لاهور کې چې څنګه په هغه په حق ورسېده
او هغه اتکړو کې تړلې شوی او همدغه نیب دغه تصویر ریلیز کړ چې کوم طریقه هغه کړو وای سره دغه ارس دغه ځکه هم شوي دي سیاسي خلکو سره هم شوي دي زموږ څومره بیوروکریټس دي سره هم شوي دي او چې کوم کسان په خپله دا ارس کې ککړ وي هغوی بیا ستاسو مخامخ دي چې پلی بارګیننګ هم کوي او بیا هغه په پارټیانو کې په خپل مضبوط پوزیشن باندې هم ناست دي بهرحال چې کوم دا الزام لګېدلی دی دا الزام سنگین په دې نوعیت دی چې دې کې د یوې پارټۍ د یو ښار یو د علاقې خبره نه ده پوره ملک خبره ده جی چې کله مونږه یونیسکو ته لیټر لیکو چې جی تاسو راشئ خپل ټیم راولېږئ او درې تحقیقات وکړئ نو مطلب چې پوره پاکستان دې کې انوالو کېږي د پاکستان امیج یونیسکو خو په پېښور نه ده په خیبر پښتونخوا نه په پوره پاکستان ده ابو د پاکستان نه لیټر راغلی دی چې پاکستان کې دا هر څه روان دي پاکستان کې ټول غله ناست دي او دا هر څه پټۍ لګیا دي نو د پاکستان یو امیج چې کوم هلته روان دی هغه همدغه دی بله خبره دا ده چې ان پی زموږ د وخت کې صوبې درېیمه غټه پارټي ده خامخا څه خو به ورسره په لاس وي په تش لاس خو څوک هم دا نه غټ ټوپ نه وي او ثمر وي به اوس خامخا موږ سره په لاین باندې هم وي یا به دا ذکر هم وکړي چې آخر دوی څه کوم ثبوتونه دي چې د هغې په بنیاد باندې هغوی یونیسکو ته لیټر ولیکه یونیسکو ته یې وینا وکړه چې تاسو راشئ او تحقیقات وکړئ او که دا تحقیقات ثابتېږي چې او دلته کې دا ارس غیب دي پټ کړی شوي دي نو بیا به مخکې څه وي ولې چې د حکومت د پوزې لاندې که د پېښور غوندې عجایبګر نه څه پټېږي د دیر نه د سوات نه څه پټېږي د مردان نه څه پټېږي دا ډېر حیرانتیا خبره ده چې حکومت هغه ځای کې بیا چرته دی لکه ادارې چرته دي صرف حکومت هم نه ادارې چرته دي چې دومره قیمتي نوادرات ستاسو په میوزیم کې پراته دي او د پېښور میوزیم یو خاصیت دا دی چې د دنیا کې واحد د ګندهارا آرټ میوزیم دی یو هم بل نشته دی پوره دنیا کې حیثیت لري اهمیت لري تاسو ته هم لاړ شئ پاکستان نه بهر هم تاسو ذکر وکړئ د پېښور څوک نه پیژني په ګندهارا باندې خلک دا سیمه پیژني تاسو که د پېښور د ګندهارا میوزیم یادوي باغې خلک پیژني دا ډېر زیات یو عالمي شهرت یافته میوزیم دی او د هغې امیج ډېر زیات غټ جوړ کړی شوی دی که هغې کې دننه دا ارس کېږي که دا رښتیا وي نو بیا ظاهري خبره ده سخت کاروایی پکار ده خو که دا رښتیا نه دي نو بیا به څه کوو بهرحال وخت کې ثمر بیبي په لاین باندې موجوده ده السلام علیکم میډم ثمر بیبي تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو Thank you, Ji. Much. مننه ثمر بیبي یو پریس کانفرنس تاسو کو او ډیر زیات سنگین الزامات ولګولې شو چې پېښور مردان دیر او دغه کې چې کوم نوادرات دي هغه پټ کړی شوي دي جعلي نوادرات ایښودلې شوي دي آیا صرف الزام دی که نه ستاسو سره د هغې څه ثبوتونه هم شته وګورئ جی د دې بیسک ثبوت خدا دې عرفان صاحب چې د نیب دوه درې انکوایریز ډاکټر صمد باندې انډر وی دي موږ خپل هغه انکوایریز والا ډیټیلز ټول سره موجود دي پلس موږ چې خپل بیا موږ ته یو فورن نیوز چینل نه دا رپورټ راغو چې پېښور یونیورسيټي میوزیم کې میجورټي کوم آرټیفیکټس دي هغه ریپلیکاز دي اور رشین سٹیٹس اور اغه زینو ته دا ټول کوم بیسک غندهارا آرټیفیکټس دي ورث بلینز اف ډالرز بیکاز دا خو پرایسلیس شی دی کنه د دیشي خو انمول شي خو انسان مول نشي لګولې دا سمګل شوی دی نو بیا مونږه په خپل پرسنلی په دې خبره باندې 2 هفته ریسرچ وکړو نو مونږ ته پته ولګیدله چې جی د دې فرست اف اول چې کوم پوسټ باندې ناشتي جی دا پوسټ دی ځان لا خپل دی په ډیپوټیشن باندې هزاره یونیورسيټي نه راغلیو دا چې کوم جاب باندې اوس ناس دی ټول نمک کې دا پوسټ دی په خپل ځان لا کریټ کو دی په خپل دا پوسټ ایڈورټایز کو او بیا د څه کرایټیریا جوړ کړل چې دی په خپل په دې پوسټ باندې راغلو فرست اف اول خدای یو ډېر لوی مطلب اورډ خبره ده میډم دا دوه خبره مکس کیږي لګیا دي د نوادراتو سوال مونږه اولو که سمت صاحب خبره کو نو تاسو پارټي راوسته او بل چا راوسته نو امیر حیدر خان ہوتی په ټایم کې هغه راغلیو ایز ا کنسلټنټ بالکل جی کا هغه په امیر حیدر ہوتی صاحب ټایم کې راغلیو خو کا غیب تھرو کا ایلیګل کارونه کېږي نو مونږ دا هغه کوو چې مونږ دا ورنن هغه وکړ مطالبه خپل پریس کانفرنس کې خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے دا مطالبہ دا چې هغه چې کله پورے ډاکټر صمد باندې دا الیگیشنز پروو نشي رائٹ اور رونگ اغینا هغه برطرف کی او یو بل کلین کاست په دې کوسه باندې کېنی بیکاز د دې کوسه باندې ډېرې ذمہواریاں دي او یو لیول اف ټرست ډېر ضروری دی چې پبلک با خپل دا ریپرزینټیټیو ټرست کوي چې دا ټیک کاست ناشته که ډاکټر صمد کوर्ट نه بری شو
نو مونږ لپاره قابل احترام دی. هی از موست ویلکم ټو کم بیک. سیکنډلی وګورئ چې کوم کس باندې الزام دی هغه خو نشي خپل ځان چیک کولی کنه چې زه ټیک یم یا زه غلط یم. دا خو د بیسک انصاف مطالبو او ترازو خلاف دی. نو ځکه مونږ وویل چې یونیسکو چې کوم پاکستان کې افس دی مونږه عوامي نیشنل پارټي طرف نه هغې ته لیټر لیکلی دی چې هغې راشي او هغې دا آرټیفیکټس چیک کړي، هغې سره ایکسپرټ سي، هغې که بهر نه راوړي که لوکل خپل ایکسپرټیز یوز کوي او هغه ونس اینڈ فار آل چې کوم دا یو رومر دا د دې شي باره کې گردش کوي هغه ډکلیئر کړي. اګین زه وایم که هغې رپورټ خرالو نو مونږ به خپل دا مطالبات وډرو کو. مونږ سمر بیبي دینا اول درې پیرې د دغه ارس الزاماتو نه پس د تحقیقات هم شوي دي. د نیب د انټي کرپشن لخوا مختلف ادارو لخوا دغه خلک تللی دي دا هر څه چک شوي دي. زما سوال دا دی چې پهلا ځل یوې پارټۍ د پاکستان نه بهر یو ادارې سره رابطه وکړه او هغه ته تاسو راشه دا ارس چک کړئ که دا رومرز نه ثابتېږي ظاهري خبره پاکستان بدنامه خو پوره دنیا کې وشو نو بیا به ان پی چته سټینډ کوي. وګورئ جی زمونږ خو نن سبا ماحول یې داسې دی دا هغه خلک به مونږ ته بدنامي والا الزام لګوي چې کوم خلکو د ټول پی آی ای او د زمونږ ایویشن هغه چې کوم هغه دی هغه کولیپس کو. مونږ دا خپل هیریټیج خبره کوو. دا ګندهارا چې کوم هیریټیج دی دا ون اف د اولډست سیویلایزیشن اف د ورلد دی. د کې کا ورکوټ شانته یو کپ یا یو پیاله یا یو ورکوټ د عام پوټری پیس ام مسنګ لاړ شي کنه جی دا شی نایاب دی مونږه بیان شو پیدا کولې. نو اٹ از آر ریسپانسبلټی ټو سیف گارډ اٹ از آر ریسپانسبلټی ټو آر چلډرن اینڈ فیوچر جنریشنز لپاره. نو مونږ دا شی ځکه نه د کړي خو حکومت وخت چې کوم دی هغه دا شی اډو سیریس الینا هغه زمونږ دا کوېسچن دوه کاله خو مونږ دې سره هم سر وټکولو کنه چې مونږ تراشي مونږ سره کینی مونږ ته دا انفارمیشن دی اور په دې باندې تاسو څه ایکشن والی هغې نه چې مونږ دل برداشته شو نو مونږ په مجبوري کې دا سټپ واخیستو. سمر بیبي نو دلته هم اداره شته انټي کرپشن دی نیب دی بیا نور هم د احتساب ادارې شته نو آیا هغې سره تاسو رجوع کولو کوشش کړی دی یا هغې ته هم اپروچ کړی دی او که تاسو اپروچ کړی انټي کرپشن کې خو او نیب کې خو د خلاف الریډي دوه انویسټیګیشنز انډر وی دي کنه خو ډسپایټ دی انویسټیګیشنز دی په سیټ باندې ناست دي. یو انویسټیګیشن هم دې ایشو باره کې دی پشاور میوزیم اور اغی آرٹیفیکٹس بارے کے آرٹیفیکٹ سمگلنگ کیس دے یو انویسٹیگیشن نیب کے پریسائسلی امدیشی باندھے دے. نو ہاؤ از اٹ فیئر دیٹ دیر از اے نیب انویسٹیگیشن اور آکس پاگی سیٹ باندھے ناست دے ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن دوران لپارا کو پکارو چی اغی پدی سیٹ باندھے ناست نو چی یو نیوټرل انوایرنمنت به جوړ شوی او کنه او چې کوم خلک سمر بیبي دا چې کم کېنولې دی سمر بیبي دا خو چې بیا کم کېنولې دی نو حکومت د هغې په شا باندې دی هغه سپورټ کوي تاسو د حکومت نه دا مطالبه ولې نه کوئ چې هغه خواکي یا حکومت نه خو کړی دی کنه جی حکومت نه چې مونږه زه تاسو څه وایم چې حکومت نه مونږ مطالبه وکړه حکومت دا مطالبه چې نه مني نو مونږ بیا نیکسټ سټپ واخیستو. صحیح میډم تاسو سره ثبوت په خپل شته عوامي نیشنل پارټي سره انهینډ شته چې د خوا نوادرات چینج شوي دي یا صرف هغه بین الاقوامي ټي وي وینا شوه خبرونه رالل تاسو پای باندې بیس کوي لګیا ہے مونږ باندې جی سنس مونږ سره هغه شته وی هاف سم ډاکومنټس وچ اوس قبل از وقت دی چې مونږ هغه شیر کو بیکاز خو کا یونائټډ نیشنز والا ټیم راشي هغې سره به مونږ دا ډاکومنټ ضرور شیر کوو. نو میډم تاسو دا عدالت ته ولې نه تاسو سره پروف الریډي شته نو بیا یونیسکو ته انتظار سره پاره کوي چې هغه راشي. وګورئ جی یونیسکو به دا مونږ سره ایکسپرټیز نشته چې کوم مونږ جج کولی شو چې دا شی ریل دی که فیک دی جی ٹھیک شو کنه مونږ سره دا ایکسپرټیز نشته مونږ په شانته عدالت سره هم ایکسپرټیز نشته. مسله دلته دا شوه چې کوم کس is in charge of the expertise الزام هغه کس باندې لګیدلې دي هغه خو بزان ته غل نه وای کنه جی هغه خو بزان ته غلط نه وای. تاسو سره ډاکومنټس تا کنه هغه ډاکومنټس به هیلپفل نه عدالت کې هغه ډاکومنټس خو جی اگین the documents are showing a line of behavior or the documents are showing a line of allegations خو هغه چې پراپر ایکسپرټس راشي هغه دا ویل شي چې دا د دیشي هغه خپل یو طریقه کار لکه هغه ډاکومنټ نه پراپرلی دا پروف کیږي نه چې دا ارث بدل شوی دی صرف یو هینټ ورکړي هینټ نه ذات یو ډیر سترونګ
زه به وایم یو ډېر سټرونګ هنټ ورکوي خو زه ځکه دا وایم چې زه ډاکومنټس په فیس ویلیو نه هغه کوم زه وایم چې ماته د څوک دا شی کنفرم کړي چې الله دا شی رښتیا دی که دروغ دی. मैडम यो ورکوڼ ته سوال دی که دا بدنامي د پوره ملک کیږي تاسو ته پته را ګندهارا آرټ په پوره دنیا کې خلک پیژني دا خبرونه چې کم بهر ته ځي چې پیښور کې ټول غله ناستي فیک شیزونه دي او بعد بیا پروف کیږي هم نه نو بیا ان پی خو څوک نه پیژني هغه بیا پاکستان پیژني دا بدنامي ونه شي زموږه وګورئ ان پی څوک دی ان پی پاکستان نه جدا یو فورس نه دی نه دی بالکل پاکستان کې نه دی پاکستان یو هغه یو مونږ چې کوم دا سټرګل دی مونږ خپل دا سټرګل د شي لپاره کوو چې کوم د پاکستان او د خاص کر د خیبر پختونخوا یو پرایسلیس هیستوري دا مونږ هغه هیستوري سیف ګارد کولو لپاره دا سټرګل کوو مونږ هغه سره ذاتی مونږ هغه سره ایشو یا ډیره شکریا میډم تاسو مونږ له ټایم راکړه تاسو خبره بالکل ډیره مننه دا رچتا عرفان صاحب ټایم ختميږي خو زه په وړاندې خبره وکم چې خبر رواني د پېښور میوزیم حواله سره هم د پیښور کې بل میوزیم دی او داینه موږ سترګې پټې کړې دي او هغه د پېښور یونیورسيټي کې دنه میوزیم دسمبر 2016 کې الته کې غلا وشوه او 2 قیمتي پیسونه پټ کړي شو یو بیا هم ملو شو او یو چې کوم انتهایی ګران مو او تاریخي مو هغه هو ریلیکسټیک یو شیزو مرتبان وتوي هغه کې دنه بیا سپراتو او دا 1962 کې 400 کې د شیخان ډیره نه ملو شو دا غي انکوایري مو شو نیب ثابت هم کړي دا چا پټ کړي دي چا سره دي چا خرڅ کړي دي آغا متعلقه کس چې کومو هغه اوسم د صاحبزاده عبدالقیوم میوزیم پېښور یونیورسيټي کې دنه کار کوي لګیا دي او څوک اسم نه کوي دلته خو صرف الزامات دي الته خو څه پروف دي او پای باندې مونږه ود پراته یو مونږ اسم نه وایو نو چې کله مونږ حرکتونه کوو چې بیا مونږه پروف کول نه شو او مونږه یو سایت تر دلته بیا عجیب شانته لګي چې کوم ځای پروف ته اخوا کاروایی پکار ده ګوره خبره دا چې هغه زونه پروف کوي دي خو چې دلته کوم معاملات روان دي او د هغه هم په نیب کې انویسټیګیشن روان دي اسی څوک مرنا فور والا هم انویسټیګیشن روان دا ولنه بولنه نسی ما ولنه نسی دلته زموږ نور پورا ټیم نه دا ولنه نسی بهر حال ځاسي خبره کوم کنه چې هر څوک هغه ټیک دي تاسو ذکر وکړو سنه پروف سنه الیګیشن چې کوم لګیدلی او پاغوي باندې اوس ک داغه په شابه باندې د کوم خلکو لاسونه دي ډایریکټر صاحب ناس ته هغه ته په بیوروکراسي کې چا سپورټ حاصل دی چې چا هغه راوسته دلته کې نه ولو دویم پولیټیکل سپورټ په دې وخت کې هغه ته چا حاصل دی هغه کې نه ولري باوجود د دې چې موږ غواړو چې دا سیستم د ترانسپیرنٹ شي د کې شفافیت راشي چې په یو سړي باندې الزام مولګېدو دا صرف یو ډایریکټر صاحب خبره نه کوي چې د وخت کې سمت صاحب باندې نه انویسټیګیشن زو غدي کله وخت څومره هم بیوروکراسي کې خلک ناشتي چې په هغه باندې الیګیشنز ولګېدل او څو پورې هغه پروف شوی نه ولې هغه بیا د سیستم کې دوباره ناشتوي سیکریټریټ خالی کوي نه دومره نه دي یو څو کسان دي یو څو کسان دي اوس چې هغه تک سپورټ د برنه حاصل دي خان صاحب غالبا یو کیس کې دي هم دا یو کیس کې ټول راټول دي خان صاحب هم دنه خبره دا که فرض کړ نه هغه شزونه پروف کړي نه دي او آیا هغه کریکټر اساسینیشن شوی دی په دومره وخت کې په کار چې نه به په سخت باندې تپوس شي پښتنه وشي چې ولې دا تاسو دومره بدنامي وکړل دوی او واقعي د هغه سره ثبوتونه وي دا کم ټیکنیکل ایکسپرټس چې یادای هغه شزونه دی پروف کړي وي یا هغه پیش کړی وي او دغه باوجود کاروایی نه کیږي نو دا خو هم د حکومت یو نه کوي هغه خلو رواني کم چې اکثر لکېږي چې خلک د خواته خبرونو کې یو شی خور کی او بیا دا غیر ریپلیکا په بلیک مارکیټ کې خلک خرڅي چې ګودا ما په خبر میوزیم نه راوړل دا شی اوریجنل دیولته خرڅي دا پورا مافیا د کار کې لګیدل الله نه کی چې هغه سوشي خو بهرحال څنګه رسول سیان صاحب اے ان پی دور کې حلالو او د وخت کې اوس هغه ته اے ان پی بدوي هم دغه څه د اے ان پی دور کې عبدالصمد صاحب بالکل ټیک راغلو خو اوس د دور کې هغه بالکل غلط ناشته دا سیاست ته او دا زموږ لوبي دي یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب د وزیر اعظم صاحب چې کوم دی وخت کې معاون خصوصي برای صحت ته فیصل سلطان صاحب هغه ډېر بهترین کار کړی دی پیښور کې هم او شوکت خانم کې هم دی وخت کې درې عہدې هغوی سره دي سلور یو د شوکت خانم لاهور سی او دی بل د خیبر ټیچینګ هسپتال پیښور بورډ اف گورنرز چې کوم دی د هغې مشر دی چیرمن بیا هغې سره د کرونا متعلق هم د وزیر اعظم ترجمان دی او اوس معاون خصوصي هم دی دغه خیبر ټیچینګ هسپتال کې ول چې شوکت خانم خو یو ډېر غټ اداره ده غټ هسپتال دی داسې خلک پرې کار کوي چې هغه سره ډبل ځای شته دی نه دغه هسپتال چلولو دپاره دوی یو بل کس ته ریکویسټ وکړه او په منتونو باندې هغه دې خوا راوسته اشتهار ورکړو ګورې طریقه کار پورا برابر
او دا هغوی دپاره دوی پوسټ ایډورټایز که چې زموږ ته ډایرکټر نرسنګ پکار دی. اوس ډایرکټر صاحب څنګه راغی، څه شوي دي، دا کیسه به اوس تاسو موږ ته مخکې کوئ چې څه صورتحال و. دا دومره کمپیټنټ کس چې راغی نو بیا د هسپتال دا بالکل شکل څنګه بدل شو؟ د هغې شکل فهیم صاحب دا چې ما سره کوم کاغذونه دی په سکرین باندې چلیږي چې دا کوم انکوایري ریپورټس دي، یو نه دوه نه او درې انکوایري ریپورټس درې ادارو کړي دي، درې ادارو را کړي دي او درې وانه ادارې دا وایي چې د بورډ آف گورنر خیبر ټیچنګ هاسپټل چیرمین فیصل سلطان صاحب چې څوک دا وخت کې د پرایم منسٹر عمران خان صاحب سپیشل اسسټنټ دی د پورا هیلث، نو هغه وایي چې هغه دومره ریفارمز په خیبر پښتونخوا په یو هسپتال کې راوستل، نو هغه د خدمات پس موږ په وفاق کې هم حاصلول غواړو چې موږ وکړو. خدمات څه تاسو ډایرکټر نرسنګ یو ذکر وکړو، دا ټول ډاکومېنټس چې دي نو دا پر سکرین باندې چلیږي. په کال 2014 کې چې کوم دغه ویکنسي دغه یک ایڈورټایز شو 2015 کې او بیا په هغه باندې اپاینټمنټ وشو رحمت الله صاحب راغی او کوم کس چې دغه اپاینټمنټ وشو نو هغه د دې مخکې په شوکت خانم کې ډیوټي کوله، چې کوم کرایټیریا کوم الیجیبিলিټي د لپاره خودل شي او کوم قابلیت کوم اهلیت خودل شي او کوم تجربه په خپل دغه هسپتال انتظامیه په دغه اشتهار کې خودل و هغه کس دغه نه فولفل کوله، هغه د لپاره الیجیبل نو خو چونکه د سترګو تور نو هغه واغستو. دا ما په لاس کې فهیم صاحب د انټي کرپشن اسټابلیشمنت چې کوم انټي کرپشن ډپارټمنټ دی د هغه د انکوایري ریپورټ دی، هغه کې خدا یو 3 صفحې ریپورټ ته ودی کې پورا کیسه هغه لیکلي دي، خو زه تاسو ته صرف دا کنکلوژن د هغه وایم په ساده ټکو کې چې دا هغه کنکلوژن سره او چې کومه دا کرایټیریا خو د شی او کوم طریقې کار دوی فالو کو نو دا ټول د رولز او د ریګولیشن او د وایولیشن شوی دی. مختصر خبره دا چې کوم دغه د اگست 2016 نه د جولای 2019 پورې کوم ډایرکټر نرسنګ دوی اپاینټ کړی دی نو هغه د وجنا خزانه ته 64,32,258 روپے نقصان شوی دی په دریو کالو کې او تاسو دا نقصان چې نو دا پورا کړئ، یعنی دا د کسنه ریکور کړئ. دا انټي کرپشن اسټابلیشمنت دا انکوایري ریپورټ ته چیف سیکریټری صاحب ته هم رسیدلې دی. ایته باقي هیڅ ملوشي ویني د ټیبل کې درنه ډیر ځاته فایلونه پراته دا دویم کوم چې انکوایري ریپورټ دی فهیم صاحب ما په لاس کې په سکرین به هم چلیږي، دا صوبایي محتسب دی. دا غي کنکلوژن هم دا دی اخر کې دوی دا لیکلي دي چې کوم انکوایري کمیټي جوړه شوی او دا غي کوم ریپورټ مخه دراغله دی او کوم دا اپاینټمنټ شوی دی بورډ اف گورنر کوم فیصله کړی دا غیر قانوني ده، لہذا تاسو دا غیر قانوني فیصله چې دا واپس واخلئ او څومره نقصان چې شوی دی نو تاسو د هغه ازاله وکړئ. دا دویم ریپورټ دی. دا یو دریم ریپورټ دی انکوایري او دا د هیلث ډپارټمنټ په خپل باندې دی. ریپورټ دا هم لګل شوی دی چیرمن بورډ اف گورنر خیبر ټیچنګ هاسپټل پېښور ته فیصل سلطان صاحب او د هغه اخیری چې کوم پیج دی په دې باندې د هغه وخت سیکرټری هیلث او د هغه وخت منسٹر هیلث ډاکټر هشام انعام الله صاحب په دې باقاعده دستخط دي او د کې د هشام انعام الله صاحب دستخط په دې باندې 31/10/2019 اخیری پیراګراف د دې هم زدا ته وایم هغه چې کومه د هیلث ډپارټمنټ دغه انکوایري شوې ده او کوم سيزونه هغوی فایندینګز دي کوم پروسیډینګز دي نو د بي او جي کې ټي ایچ چې کومه دغه فیصله کړې ده هغه وی دا تاسو فوري تور باندې خپل واپس واخلئ او دغه کس چې نو دا تاسو ټرمینیټ کړئ او دا فیصله تاسو فوري تور باندې امپلیمنٹ کړئ. دا د 31/10/2019 دا د هیلث ډپارټمنټ انکوایري ریپورټ دی. دا درې انکوایري ریپورټ شو، یو د هیلث ډپارټمنټ، یو د صوبایي محتسب، یو د انټي کرپشن. په دریو وانو ریپورټونو کې دا ثابت شوی دی چې بورډ اف گورنر خیبر ټیچنګ هاسپټل چیرمن فیصل سلطان صاحب خلاف قانون کارونه کړی دي. تاسو دغه فیصله واپس واخلئ، دغه 64,32,258 روپے واپس کړئ ځکه چې خزانه ته نقصان شوی دی. دا ریپورټونه چې دي دا ټول تللی دي چیف سیکریټری صاحب ته د هغه په میز باندې خوده شوی دي. ما ته ویل شو چې دغه په میز باندې خوده شوی دي، خو چې ما بیا لږ معلومات وکړو نو هغه په میز باندې نه، هغه د میز نه لاندې خوده شوی دي. وزیر سوي ما په دې خبره باندې لږ تحقیق نور وکړو چونکه ډایرکټر نرسنګ د گریډ 18 کس دی، تعلق براه راست فیصل سلطان صاحب سره دی، سو چې د پرایم منسٹر عمران خان صاحب سپیشل اسسټنټ دی.
نو یو ډایریکټر نرسنګ په خیبر پښتونخوا کې د یو هسپتال ډایریکټر نرسنګ هغه د چیف سیکرټري صاحب نه ګریډ 21 افیسر نه او د صوبې چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی صاحب نه مضبوط شخصیت دی کنه دی نو دا درې انکوایري ریپورټس د نن ناشپه ته میاشتې مخکې ثابت شوي دي چې تاسو دا امپلیمنٹ کړئ یا خو دا انکوایري ریپورټس نو دا غلط یا دا هغه د اپوینټمنټ نو دا بیا ټیک شوي د دې انکوایري ریپورټس کم پدې کې کم خلک کم افیسرز او کم دي کې دي چې د ټولو خلکو دا غسر چرته ذاتی جګړه و موږ د خدا ریکارډ ملاو شو موږ د خدا ثبوت ملاو شو چې دلته په یو هسپتال کې دا کار کیږي یو کس دا کار کوي دا صرف یو هسپتال کې په یو ویکنسي کې دا کار شوی کنور برتیا نشوي فهم صاحب دا ما سره ریپورټونه نشته عرفان صاحب په لیډریټ هسپتال کې کنور شوی دا تاسو په کتلی دغه کې ټي ایچ کې یو کس ته ستنه لګېدلې و جی او د شوګر پیشنټ او خبره د حد ترړه چې دغه نه لاس کټ کا بیا غنه پس انکوایری وشو انکوایری وکړه طاهر ندیم صاحب جی کوم چې سابقہ ډایریکټر جنرال هیلث هغه چې انکوایری وکړه نو ډایریکټر نرسنګ په کې پځې پر خود او د هسپتال ایچ डी ډاکټر نیکداد او ایم डी ډاکټر روح المقیم صاحب دا دوه کوړته ولېګل چې کوم کس اې کې انوالو وو ذمہوارو هغه په ځای پرې خو او باقی دوه کسان هغه کوړته لېږي دومره مضبوط دا کس ته تاسو په خپل وګورئ بل خبره ده چې کوم دا زمونږ تاسو ذکر وکړه بي او جي چیرمن صاحب دا عدالت لري کړو دام او برقی صاحب هم خو چې کله دوباره حکومت راغی نو بس بیا عدالت فیصله هم لاړه چاړو تاسو نه ک دغه ځای کې په خبر کې چې کله ساقب نثار صاحب راغلو هغه ټول کوړته لیګلو چې دا بي او جیز بنور کار نه کوي دوی کار نه کوي دوی اصلاحات نه وروړي او دوی الټا هسپتالونه خراب کړي دي دغه کې ټي ایچ کې دنه چې کم حل روان دی تاسو مخامخ ته چې دوی سوکړل د یو کمپیوټر اپریټر اکاونټ نه 15 کروڑ روپیا راوته جی اسه شو هیڅ پته دغه نه لګي زبانی خبره کوم ګوره چې دغه ځکه د حکومت چې کلا یو انکوایری مشر دومره مضبوط کسي چې ډاکټر جنرال پاتې شوی او هغه په هیلث کې موجود وي هغه دومره کمزور راشي डी जी कमजोर रागे तاسو हेल्थ मिनिस्टर कमजोर रागे हेल्थ सेक्रेटरी कमजोर रागे चीफ सेक्रेटरी कमजोर रागे चीफ मिनिस्टर कमजोर रागे नو دا کس ډیر زیات مضبوط دی او د سمو ځان لا سکار نو عرفان صاحب تماسه پسې شوی فهم صاحب تاسو هم ډایرکټ کنیکشن خبره وکړې چې دا هغه کنیکشن د 440 واټ تار د ګریډ 18 کس چې دی نو هغه تاسو موجي صوبې چیف سیکرټری صاحب د ګریډ 21 نه مضبوط دی هغه د صوبې چیف ایگزیکټیو نه مضبوط دی دا خلاف څوک کاروایی نشي کوله هیلث منسٹر د تحریک انصاف خپل دغه ریټن سټیټمنټ ورکړي دا تاسو ته ما ثبوتونه خودل چې دا د هیلث ډپارټمنټ کوم انکوایری دا انټي کرپشن ډپارټمنټ خو زمونږ نه دی دا خو د حکومت خپل دی هغه کې دا ثابت شوی دی او هغه دا ویل دي چې تاسو دا ریکوري وکړي 64,32,000 روپے سوال دا دی چې دغه شانته فیصله کله کیږي او کله دغه شانته تجربه په موږ باندې کیږي نو دغه هسپتالونو حالت به بهتر شي ځکه خو حکومت څلور کال بعد خپل فیصله واپس واخلي چې موږ ایم ټي آی ته کوم خود مختاري ورکړو او موږ د دې نه مطمئن نه یو دا موږ واپس اخلو سپریم کورټ په هغه باندې اعتراض کوي هر اداره ستا خپل اداره ستا په دغه فیصلو باندې اعتراض کوي نو بیا موږ وایو چې ټول ادارې بیا عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نو دوی جوړ کړي وي یا ایم ایم ای جوړ کړي وي اوس خو په دغه کې کم خلک ناشته او ستا خپل منسٹر چې ریټن سټیټمنټ ورکړي چې دا فیصله تاسو پوری تور باندې واپس واخلئ د هغه باوجود څوک په هغه باندې عمل درآمد نه کوي نو دې نه تاسو فهم صاحب اندازه ول نظام څوک چلی او دا څنګه چلولې کیږي چې کم ځای کې تاسو سره دومره اختیار نه ستاسو صوبې د چیف ایگزیکټیو سره د صوبې د چیف سیکرټري سره دومره اختیار نه چې ثابت شوي شي زونه هغه امپلیمنٹ کولای نشي وسوم د یو کال نه ویکنسی وي خالی د هغه په اکټینګ چارجز باندې کار کوي ټیک د کوټ کې کیس روان دی یا څه هم دي حکومت دومره کمزور ده ثابت ده چې غلط شوی دی حکومت دومره کمزور ده کوي ولې نه او کوي کړو ځان لکار ګوري عمر خبره ده چې هغه کلیکس کنیکشن کم ځای کې دي درې کاله اووی کار وکړو یو کال ناوی اضافي لکه په موږ باندې احسان کوي چې د بل څو کار لاسم نه دی ته اضافي کار وکم نو سلور کال دا وی د ډیوټي شو او سلور کال ډیوټي باره کې د حکومت درې ادارې دا وی چې دوی اپوینټمنټ هی غلط شوی دی نو آیا وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعظم پټر ګران کار دی اب تاسو فصل سلطان صاحب نه ادارې وی چې اپوینټمنٹ غلط شوی دی طریقې کار نه فالو شوی بلو آیډ یا منظور نظر کس په دې کې هایر شوی دی حکومت وی جنا ټیک کار شوی شوکت خانم راغله د خامخا ډېر کار بشړي یو وړه شان د ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله
فهیم صاحب اوس حکومت هم اعلان وکړو چې تجارتي او تعلیمي او ټول سرګرمیانې به موږ بحالو، خو چونکې کوم خود مختار هسپتالونه دي هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به مرحله وار طور باندې مریضانو لپاره او پی ډیز کولاوو. موږ سره مشرق اخبار سینیئر ریپورټر زاهد میروخیل صاحب ټلیفون د لارې موجود دی، هغې نه پوښتنې کوو چې دغه طریقې کار څه دی او آیا اولنۍ مرحله کې صرف د پېښور خلکو لپاره کولاویږي هسپتالونه، د نورو ضلعو لپاره څه طریقې کار دی، په هغې باندې د هغوی نه پوښتنې کوو. زاهد میروخیل صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. مننه عرفان صاحب. زاهد صاحب څه طریقې کار خپلې دغه هسپتالونه چې کوم او پی ډیز کولاویږي د کورونا وجې نه 4-5 میاشتې هر څه بند وي چې صرف اولنۍ مرحله کې به د پېښور خلکو لپاره کولاویږي او دویمه او دریمه مرحله به وي که د نورو ضلعو د مریضان به بیا چېرته ځي؟ چونکې عرفان صاحب خبره دا ده چې څنګه اول تاسو په خپل انټرو کې وویل چې یاره د حکومت ډېر څیزونه چې دي، ډېرې شعبې چې دي، سکولونه یا نور کاروبار یا شادي هالونه کولاو کړو، نو د هسپتالونو به څه کېږي؟ چونکې هسپتالونو حوالې سره د 10 اگست پورې لا ایمرجنسي نافذ ده په صوبه کې، نو 10 اگست پورې زما په خیال په یو هسپتال کې هم په الحال هماغه شان چې مخکې به څنګه او پی ډي کېدله د هغې اجازت په الحال نشي ورکولی. ستاسو دویم سوال چې کوم خود مختار هسپتالونه دي، خاص کر د پېښور د هسپتالونه چې کوم دي، یا دې کې به موږ د لیډریډنګ خبرو وکړو، دلته چونکې ډېره غټه او پی ډي کېږي، نو یو څو ورځې مخکې هم دې حوالې سره دا خبرې دي یو لیټر جاری کړی چې یاره موږ محدود پیمانه باندې 10 کسان به د ورځې ګورو او پی ډي به کوو، خو پرون بل ورځ بیا دې باندې یو اجلاس شوی دی او هغې کې د را روان پیر ورځ چې کومه ده دا هدف یې ښودلی شوی چې دې هدف کې به موږ دا او پی ډي کولاوو. خو اوس دې کې دا مسله راغله چې د ایس او پی سره یا نور مسایلو کوم چې انتظامات دي د هغې هسپتال انتظامیه چې دا غي وي چې موږ سره په الحال سہولت نشته دي، نو د دې په وجه باندې د پیر په ورځ باندې موږ او پی ډي نشو کولای او 2 هفته پس موږ د او پی ډي کولاو او دا او پی ډي به هم مخصوص بنیادونو باندې صرف د پېښور خلکو د لپاره کولاویږي. په پېښور کې به هم صرف د ضلع پېښور خلکو د لپاره کولاویږي په پیله مرحله کې، او دا غي د لپاره چونکې زړه او پی ډي په ځای باندې یو نوې تنظیم کړی شوی دی، یو نوې سیستم دی کوي، نو زما په خیال باندې په الحال دا تنظیم شوی. خو عرفان صاحب چونکې صرف د پېښور خبره مونږ کو ټیک ته دا خو حق خبره ده چې د پېښور د خلکو علاج کیږي به د خو چونکې مونږ د میډیکل خبرو کو، نو په میډیکل ایتکس کې به بالکل دا ناروا خبره ده چې په یو هسپتال کې به صرف د یو مخصوص ځای خلکو علاج کیږي او پی ډي کیږي او د نورو خلکو به او پی ډي نه کیږي، چونکې د نورو خلکو نور ضلعې چې کم دي الته سپیشلیست ډاکټران نشته دي، نو د خلکو ډیر زور چې دی هغه د پېښور د 3 هسپتالونو باندې یا خاص کر لیډریډنګ باندې ډیر زوري، نو کاږي چې د سیو کې یا هفته یا 2 میاشتې لا یا یوې میاشتې له هم صرف دا د پېښور خلکو له علاج مخصوص کینو دی کې به هم ډېرې مسلې جوړې شي، نور خلک به راځي، ظاهره خبره ده د هغې به او پی ډي دلته نه کېږي، هغه به واپس کېږي د شناختي کارت په بنیاد باندې یا دغه باندې، نو عرفان صاحب دغه به بذات خود یو مسله جوړوي. زاهد صاحب تاسو ذکر وکړو چې دا او پی ډي کولاولو فیصله شوې وه، داسې کوم انتظاماتو چې هغه هسپتال نه و کړی او هغوی تیار نه و ورته؟ چونکې عرفان صاحب سوري ویم صاحب خبره دا و چې د دې خو دا خیال و چونکې د لارج او پی ډي که تاسو کتلی خو ډېر یو ګنجان او پی ډي ده او هغې کې خو ډېر زیات سپیشلټي کې خلک ناست دي، نو د دې دا خیال و چې یاره که موږ دې طریقه باندې د او پی ډي کولاو کړو، نو کېدای شي دې سره کم ډاکټران چې یا طبي عمله چې کومه وه هغه تیاره نه وه په الحال، هغې دې ته غالبا چې تیار نه وو، نو د دې په وجه باندې هغې یو ټرایج سیسټم جوړ کړی دی چې اوس په یو مخصوص ځای ته به چې دی څومره مریضان چې راځي هغه به هلته ځي او هغې نه پس په هغه یو میډیکل افسر یا چې کوم ټیکنیشنز دي هغه به بیا هغې دغه کوي ډیسایډ کوي چې دا او پی ډي کې مونږ چا ته ولېږو، کوم سپیشلایزیشن ته لاړ شي، نو که چېرې دا چالوم شي فهیم صاحب زما په خیال باندې په یو سپیشلایزیشن کې به زیات نه زیات 10 15 کسان 20 کسان د دې نه زیات ماته په الحال نه ښکاري چې دي د دې نه زیات کسان په یو سپیشلټي کې دی پرې دی 22 سپیشلټي دي، نو زما په خیال باندې د ورځې به 200 یا 250 300 کسان کېدای شي چې او پی ډي ته موږ چې کله هم حکومت څه کوي نو هغه وایي چې جی نیشنل کمانډ اینډ اپریشنل کنټرول چې کوم سنټر دی NCOC د هغې دا هدایات راړه موږ په هغې په رڼا کې دا هر څه کوو لګیا یو، آیا دا هسپتالونه هم د هغې هدایات مني؟
یاره فهیم صاحب زه نه پوهېږم چې د 18 ترمیم نه پس د هیلث ډپارټمنټ د وفاقي حکومت سره دی که صوبایي حکومت سره دی نو که دا چېرې وفاقي حکومت سره بیا خو ټیک د نیشنل کمانډ هغه ویژن او هغه څه ټیک دي او که نه چېرې صرف دا او که د 18 ترمیم نه پس دا د صوبو مسلې نو زما په خیال په هیلث کې چې څومره اقدامات اوسه پورې روان دي د صوبایي حکومت په خوله باندې یا د دبلیو ایچ او په خوله باندې د دې هېڅ قسمه څه آئیني قانوني حیثیت نشته دی یو خو دا خبره دا بله دا خبره ده چونکې دا هسپتالونه چې کوم دي دا خو د هیلث ډپارټمنټ د لاندې نه دي نو بیا د دې خو دا خو بالکل آزاد او خود مختار دي دا اته هسپتالونه چې کوم دي غټ هسپتالونه نو زما په خیال باندې د دې خو هغې سره اډو څه کار نشته دی خو چونکې یو دې ته یو بهانه پکاري نو د چا هدایت خامخا دې ته پکاري ادروایز که د دې خپل څه ذهن څه غور څه فکر دې نه کوي خو دې ته خامخا د چا هدایت پکاري نو زما په خیال په دې سلسله کې دې ته د نیشنل کمانډ سیستم چې کوم یا بیس دی د هغې هدایت پکارو نو د هغې باندې دې دا خبره زما په خیال وکړه هسې قانوني طور باندې دا د صوبې او د محکمه صحت خپل اختیار دی چې هغه د خپل اختیار د لاندې فیصلې وکړي هغې صرف پالیسي ورکولی شي یو صرف یو ګایډلاین ورکولی شي نور پالیسي جوړول نور د هغې باندې عمل درآمد کول دا ټول د صوبې خپل کار دی نو زما په خیال دې سره د نیشنل کمانډ هېڅ قسمه څه تعلق نه پاتې کېږي زاهد صاحب یو هسپتال دی او هغه ته خود مختاري حاصله ده که هغه داسې قسمه فیصله کوي چې زه او پی ډیز کولاوم او هغه به صرف د پېښور ضلعې دپاره د مردان د نوښار چارسدې سوات دیر یا د جنوبي اضلاع د هغې مریضان به هغې ته نه راځي نو آیا دغه هسپتال په دغه خپلو فیصلو کې څومره خود مختاره دی او بیا د محکمه صحت یا د صوبایي حکومت آیا هغه د هغې په کنټرول کې راځي که نه هغه دغه قسمه فیصلې واپس کولی شي په هغوی که نه زما په خیال باندې هیڅ قسمه فیصله فی الحال هغې نشي واپس کولی چونکې د هسپتال چې کوم د خود مختار هسپتالونه دي د دې د بورډ اف گورنر چیرمین چې کومي یا د بورډ اف گورنر ممبران چې کومي نو هغه ټوټل د دې هر څه ذمہوار وي او هغه کمپلیټ اتارټي ده چونکې دغه نامزدګي د 3 کالو لپاره کیږي نو په 3 کال کې زما په خیال باندې کې دغه خلاف سدسه خبر راشي نو دغه خلاف یو کاروایی کېدې شي خو دغه فیصله چې کوم دي هغه براه راست عرفان صاحب د حکومت د لاندې یا د هیلث محتاج نه دي چیرې هیلث باغی ته وایي چې تاسو دا خبره واپس کړئ یا واپس نه کړئ خو البته هیلث ډپارټمنټ زما په خیال د دې خبرې ډینایل کوي چیرې که صرف یو ضلع لپاره هغې دا وایي چې موږ دا نشو ویلی چیرې صرف د یو ضلع لپاره مخصوص یو هسپتال کولو شي او نورو خلکو کې د هغې ته اجازت نه وي او هغې د او پی ډي ته نه راځي نو زما په خیال هیلث ډپارټمنټ په خپله په دې باندې زاهد صاحب موږ ټایم ختمېدو والا دی خو داسې ذکر وکړو چې دغه ځای کې چچا ان آی سی وی اب کتل کیږي دغه پیښور کې تقریبا 50 لکو نه زیات خلک اوسېږي او د کې زیاتره هغه دي کوم چې د نور علاقو نه راغلي دي خو اوسېږي لګیا دي دا په ان آی سی کې پته هم د هغې ځای ده نو دا پیښور دي خو پیښور کارډ ورسره نشته به څه کوي نو ظاهره خبره ده چې چا سره د پیښور کارت نشته او د پیښور رهایشي نه دی نو زما په خیال باندې د لیډینګ هسپتال کې چې ابتدایي بنیادونو باندې کم او پی ډي شروع کیږي هغې نه به هغه بالکل محتاج خو فهیم صاحب زه تاسو ته بله د یو پوینټ خبره کوم چونکې یو سافټویر دی نصب کړی دی هغه سافټویر کې چونکې شناختي کارت ډېر ضروري دی چې او پی ډي ته ځي نو دا یو بانه هم کېدی شي که یو سړی ووایي چې ما سره شناختي کارت نشته نو چونکې هسپتال هغې ته انکار نه کوي خو بیا هغې کې مسله راشي چې د ایج هغه کم کس چې هغه په انډر ایج کې شمارېږي که هغه هر څومره عمر وي دغه سړي نو زما په خیال دا یو مسله به بیا پکې راشي که چېرې ډېر خلک داسې وي چې هغه د بلو ضلعو یو پېښور کې اوسېږي هغه خپل شناختي کارت پټ کړي خو هغه که شناختي کارت پټ کړي نو بیا به هلته د هغه انټري چې کومه ده هغه به هغه مناسبت سره هغه د هغه د عمر مطابق د هغه د بیمارۍ مطابق د هغه د ایج مطابق نه کېږي بلکې صرف د هغه د نوم مطابق به هغه انټري هلته کېږي زما په خیال دا دې کې خراب شي زاهد صاحب ډېره شکریه تاسو موږ ته دا ټول عرفان صاحب زاهد صاحب پورا تفصیل سره ذکر وکړ او امید لرو چې اوس د هسپتالونه په وخت کولو شي او هر چا دپاره د علاج وي صرف یو ښار دپاره نه یو وړه شان دماغ لوجي تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو نن وفاقي وزیر برای ترقی و منصوبه بندي اسد عمر صاحب پریس بریفنګ وکړو او هغوی دا وینا وکړه چې 8 اګست سبا نه بل سبا به ټول سیاحتي مقامات به کولو شي اجازت به وي خلک به هلته تللی شي څومره هم رسټورنټ دي عامي مقامات دي هغه به 10 اګست نه
کولاویږي او څومره شادي حالونه چې دي هغه به کولاویږي د 15 ستمبر نه نن تقریبا یو میاش او 9 ورځې پس تعلیمي ادارې هغه یاد کړي چې 15 ستمبر نه به کولاویږي خو د متعلق فیصله به 9 ستمبر باندې یو اجلاس دوباره کیږي هغه کې به مونږه کو چې کولاو نه کو او څنګه به کولاو ارفان صاحب ایس او پیز سیاحتي مقامات حواله سره خیبر پختونخوا حکومت پرون جاری کړو او تقریبا هر څه زموږ تیار دي خیبر پختونخوا حکومت تیارو او هغه اوس اعلان وکړ چې 8 اگست نه به کولاو شي لکه زه په خبره پوه نه 8 اگست نه ولې سبا نه ولې نه دا یو ورځ به پکې ولې دوی ساره کړه او همي مقاماتو لپاره پکې 2 ورځې ورکړې دا زه په دې ټیکنیک پوه نه شوم چې دا لکه ملو بوشوا سبا جمعه ورځ به یو ورځ کې وسوک نشي رسېدای دغه مقاماتو ته لکه به یو ورځ پکې دا ورکړي چې کوم ایسوپیز جاری کیږي یا کوم خلکو ته پیغام رسول غواړي نو هغه به شي بهر حال یو ورځ مخکې یا یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته کې ساده سه هر جنش ته یا پرې کې د حکومت بد نیت ماته نخکاری بهر حال خو چې کوم نقصان شو فهم سه بیا چې هغه کوم تجارتي او بیا تعلیمي سرګرمیان د بحالولو اعلان کړی دی یا وی ډیر زیات نقصان شو مالی تور باندې کومنګ وګورو ک موږ خپل تعلیمي لحاظ سره وګورو نو تعلیمي نظام چې دی یا تعلیمي سرګرمیان چې نو په هغه کې ډیر زیات ګیپ مخې ته راغی پرایویټ ادارې کومنګ وګورو نو ډیر زیات خلک د ادارو نه وشتري بیروزګار شوي دي کومنګ نور تجارتي سرګرمیانو ته واغې ته ګورو نو تاسو ګورئ چې څومره که صرف موږ د هوټل انډستری خبره کوو یا د هوټل اسوسییشن خبره کوو هغه ته څومره نقصان رسیدلی دی او بیا موږ چې کوم زمونږ د پیک ورځي یا په کوم ورځو کې زمونږ د خیبر پختونخوا سیاحت ته سیلګر راځي د ملک او د بارني دنیا خلکو نه راځي بالکل سواد کې زمونږ ځایونه دي په دیر کې دي په هزاره ډیویژن کې دي هغه ته څومره اربونو په نقصان رسیدلی دی بهر حال یو ښه فیصله ده چې کوم ایسوپیز هغه حکومت جاری کړی دی په کار چې باغې باندې خلک عمل درآمد وکړي شادي حال دی ولې دا لري وشتل 15 ستمبر ته ولې خبره لاړه فهم صاحب یو خو د حکومت خپل یو پالیسی ده یا د ایسوپیز متعلق چې څه هم ایسوپیز هغه جاری کوي هغه سیاحتي مقامات لپاره دي که هغه د سکول د پاره دي که هغه د ریسټورنټس او یا د شادي حالو د پاره دي ایسوپیز ټول یو شان دي یو مرکز یا یو سرګرمی چې بحاله یو بازار هغه چې کولاویږي هغه لږ مخکې کولاویږي سبا یو میاش بعد کولاویږي په دا خبرو په دغه منطق زه اوس پورې نه یم پوهه چې ولې تاسو د 10 اگست نه دا ټول شیزونه کولاوهی نو تاسو بیا د هوټلې شادي حال دا ولې تاسو بیا هغه 15 کولاو کا خلک بلته کینی خوراک بکی غنغونه به خلک واده چې کوم د شادي حال کې ممکن نه سیاحتي مقامات چې کولاو شو نو هلته په زرګونو په لکونو سیلګرزي هغه یو مقام ته او بیا چې کم میسوپیز دوی جاری کوي چې هغه کم د وجنه کورونا وایرس پوری کې هغه څومره احتیاط لازمي شادي حال کې خودمره خلک هم نه یا څوک 1500 کسانو غړي یا زر غړي خو بهر حال د کوم د حکومت خپل منطق به وي خپل هغه سره سوچ به پکړي من ما ته په هغه کې اوسه پورستاسو بیا د خبرو کوم چې ما ته په دې کې څه داسې ریزن نخکاری سوجه نخکاری چې دغه فیصله سبا امپلیمنٹ کیږي بل ورځ کیږي او دغه بل میاش بعد کیږي نو آیا هغه میاش بعد چې کوم تاسو د هغه لپاره وخت خو د نو هغه تاسو 10 اگست نو ولې شروع کوي یا که دا سرګرمه تاسو 10 اگست نه بحالوي نو بیا دا تاسو ولې روسته کوي نه د 15 ستمبر پورې زه حکومت په دې لاجیک نه پوهیږم بهر لغوي په خپويږي او کم ویلډ وی نو وی با دلته خبره به کوم نه د لپاره بس نقطې څه شیزونه بیل کړی شوی وی چې دا وجوهات دي او ځکه مونږه دې کې دا یو میاش ډیلی راوستي دا یا به یو میاش بعد کولاو تعلیمي ادارې هم وي مونږ په فیصله کوو یو بل اجلاس پر غواړو ما خیال فهم صاحب چې دینه بعد با 7 ستمبر باندې د دینه بعد با حکومت په دغه کې نور څه تاخير نه کوي 15 ستمبر 9 ستمبر خو د لښور چې اخیری یو اجلاس مونږ راغواړو حتمی فیصله وکړو الان کې چې نن کوم خبر راغله پرایویټ سکولونو هغه د حکومت دغه فیصله مسترد کړي دا چې 15 ستمبر ته انتظار نه کوو مونږ 15 اگست خپل تعلیمي سرګرمیان شروع کوو آیا څومره پورې هغه اوس دغه امپلیمنٹ کوي نه کې د حکومت هغه سره مذاکرات کامیابیږي نه کامیابیږي خو چې دا کوم ګیپ راغی 15 شپږ ډیر زیات راغی تاسو ګورئ چې کوم زمونږ نه هم لسم او یو لسم دولسم امتحاني هغه پورا بدل شو دی راتلونکي وختو کې هم یقینا چې سب اثرات وي ضروري چې حکومت کم اس او پیز جاری کړی دي
ډیر زیات دي خو یو ځل خیر دی وایي او بیا هغې نه پس په هغې لږ عمل درآمد هم وکړئ که هغوی مقاماتو ځای هوټل ته ځای چېرته هم ځای په هغې عمل درآمد وکړئ چې دغې وبا نه ځان محفوظه وساتئ. محمد فهیم او عرفان خان له اجازت ورکړئ. د الله په امان.